لیکن کلی اهمیت هغه د قران کریم دی او د دې د پوهې دی د دې پشان بل هیڅ لار اهم نشي کېدای یاد سات دیو جن اوسم زه جده کی زمانه او درس یې خو ناغي او موضوع را کړماته په ما تقریر کوي غتا سوزان لکوي مې دا طریقه غلط ده چې عالم له موضوع ورکړي چې پرې به تباس کوي عالم ولې ډاکټر نه سر ډاکټر په خپل د مریض علاج کوي په خپل تشخیص کوي مېمونږ اکثر تشخیص کړي عرب او عجم کې هغه دا چې پرې ټولو کې د قران کریم په باره کې سستی ده عرب تویل چې ټیک د حدیثو ډیر زیات خدمت تاسو شروع کړي ډیر زیات په دې دور کې چا د فقہ خدمت شروع کړي چا د یو کتاب خدمت شروع کړي څوک خدمت کی د فضائل اعمال کتاب څوک خدمت کی د حدیث څوک د فقہ څوک د صرف څوک د نحو دا چلی ٹھیک ده ما مخ کې ارزو غاره او خپل خپل ځای په مقصد صحیح باندې روان دي لیکن دا سه خلق جهاد قران کریم خالص داغه د حفظ ومنه غره حفظ خو دې دور کې د ټولو دورونو زیات نه داغه د معنا او دایره تفسیر چې خدمت کوي نماز کو دا خلق ډیر کم دي ما عربو ته تاسو کې نشته بیا یې خلک ته په قران باندې تقریر وکا او څنګه چې تاسو وایي هغه سره وایي نو پینځه پاو کې یو غنټه کې د ټول قران خلاصه مو ته بیان الحمدلله تر سوره ناس پورې والله داس قران هم ځته نه اوریدل مې تاسو طلب نه کړی دا قران تاسو یې ابن کثیر لیکلی او جلالین لیکلی بس دا قران دی دا موږ له پورا دی مې هغه خود ابن کثیر یا خو قران نه او جلالین دا خو قران نه ټیک دی د قران صفه هم شته وکی پورا مقصد نو واضح کی نو په دې دور کې ګورو زما په نظر نو غریب کتاب قران پاک غریب ناشنا ته یو زمو پښتو کې غریب فقیر ته وي کنه خو فقیر ته نه وي اصل کې غریب وي ناشنا ته پیرانم چوري داغي ان سمعنا قرانا عجبا مون خو اوریدل داسې لستلی چې ناشنا مون چرته داسې نه اوریدلی ایتم ناشنا ښکار دا مضمون دا مقصد ای کله اوریدل درسونه د يهودانو د نصاراو دای کتابونه لیکن د قران کریم مضمون پکې نه